أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سورة التوبة 90 نمبر آیت. په دې آیات کې د پاندو چې کوم منافقانو د پاندو خلکو ذکر دی چې په دې کې دوه قسمه خلک یو داسې و چې د پاندو کې اوسېدل او د دین او شریعت د هغې پاندونو کې پوخ شوی نه و، سستی په عمل کې موجوده وه. دویم قسم خلک داسې و چې د مخکې نه سوچه کافرانو ایمان او اسلام هغې سره یې قبول کړی نه و، لیکن په دروغ باندې صرف اظهار یې کړی چې موږ مسلمانان یو. د هغوی دواړو فرقو حال ذکر کېږي او د هغې نه وروسته د هغې تفصیلي حکم ذکر کېږي چې د الله تعالی په نزد باندې باید د دوی سره څه کېږي. الله تعالی وایي وجاء المعذرون، او رالو عذر پیش کوونکي من الاعراب د بانډو والاونه لیؤذن لهم دې دپاره چې اجازت ورکړی شي دوی ته چې کور کښېنئ او تبوک جنګ ته مه ځئ. نو اجازت حاصلولو دپاره په کورونو کې د کېناستلو اجازت حاصلولو لپاره نبي علیه السلام خواته راغله. نو ځینې پکې داسې چې ایمان یې کمزوری و، سستي پکې ډېره وه، لیکن بیا هم اجازت اخیستل دی ضروري وګڼل او راغله. وقعد الذین کذبوا الله ورسوله، او ناس هغه کسان چې هغې دروغ ویلي الله او د هغه رسول ته د ایمان او د اسلام په دعوه کې مخکې نه د الله او د رسول سره دروغ خبره کړې وه چې مؤمنان یو مسلمانان یو، د مؤمنان او مسلمانان دیونو، نو مخکې د الله او د رسول سره دروغ خبره کړې وه، دروغجن. نو دوی کېناستل او دوی نبي علیه السلام خواته رانغلل، په کورونو کې همدغه شان بې اجازې پاتې شو. نو د آیت حاصل دا دی چې په پانډو والو خلکو کې دوه قسمه شو. الله وایي سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، زرد چې وبرسېږي هغه کسانو ته چې کافران دي د دوی نه عذاب دردناک. نو دې کې د سستۍ والا خلکو ذکر ونه شو، بلکې د هغه خلکو ذکر دی چې هغوی کذبوا الله ورسوله د الله تعالی او د رسول سره د مخکې نه دروغ وعده کړې وه چې موږ مسلمانان یو. دویمه دا ده چې هغه خلکو سره هغه خلکو دپاره تخویف ذکر شو چې کوم خلک به د کفر باندې کلک شو، توبه ونه ایستله، د دنیا نه همدغه شان بې ایمانه لاړل. پاتې شو هغه خلک چې کوم کافران نه وو، په ایمان او د اسلام په دعوه کې دروغجن نه وو، لیکن سس عمل یې مضبوط نه وو، ایمان کې کمزوري وه، د هغې ذکر پکې ونه شو. دغه شان کوم کسان چې توبه ایستله د هغه هم په دې زدر کې داخل نه دي. نو الله تعالی وایي سیصیب الذین ذات چې وبرسېږي هغه کسان ته کفرو چې کافران دي، یعنې د ایمان او د اسلام په واده کې د مخکې نه دروغجن دي، صحیح نه دي، منهم د دوی نه عذاب علیم عذاب دردناک. نه دې ځای کې نه پورې د منافقینو ناجایز عذرونه، د هغوی قسمونه او د هغې دپاره د الله تعالی حکمونه ذکر شو. د دې نه هغه خلکو ذکر دی چې کم خلک شرعاً معذور ګڼلی کېږي، شریعت هغې ته اجازه ورکړلی تاسو کورونو کې کېناستی شئ، جنګ ته مه ځئ. نو هغه خلکو ذکر دی و دې خاطر باندې چې د منافقینو د لیست نه کمزوري خلک چې کم واقعي معذور خلک دی چې هغه ته بهر شي، منافق او معذور یو شان په یو حساب کې رانه شي. الله تعالی وایي لیس علی الضعفاء، نشته ری په کمزورو خلکو باندې چې کمزوري جهاد نشي کولی، صحت نه کمزوري، ولا علی المرضى، او نه په بیمارانو باندې، ځکه جهاد روغ صحت غواړي چې کله سړی مریض شي، مګر که دا ځوان جان سړی د بیمارۍ په حالت کې جنګ نه کېږي او نه دومره اوږدې سفرې کېږي. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، او نه په هغه کسانو باندې چې هغوی نه موني هغه څه چې خرچ کړي د الله په لار کې، څه شی پرې نشته دی، حرج، هېڅ قسم تنګستیا ملامتیا، او دې باندې ملامتیا نشته. یعنی بیماران او دغه شان د کمزوري خلک او هغه غریبانان چې د هغوی سره د جنګ اسلحه سورلي نشته دی، نشي پیدا کولی، نو دې خلکو باندې حرج ملامتیا نشته. یعنې دا خلک ګناهګار نه دي، دا خلک به نیولی کېږي نه په دې عمل باندې. خو کله اذا نصحوا لله، هر کله چې دوی اخلاص مند وي د الله دپاره او رسول د الله تعالی د رسول لپاره،
دغه معذور خلک بیماران او غریبانان چې کله الله تعالی په دین کې مخلص نو نو که الله تعالی په دین کې مخلص نه وي، مثال د چرمقې لاس نه رسیږي خو پکې کوي خپل وس کوي، نو بیا دغه عذر یې هم څه عذر نه دی. چې کله بړه کې د دوی ایمان او اخلاص نشته دی، نو که دوی معذور دي هم د الله تعالی مجرمان دي، او که د بیماران دي بیا هم مجرمان دي، او که د غریبان دي هم مجرمان دي. لیکن دوی زړه کې کله د ایمان او د اخلاص نه ډکي، لیکن وس یې نه رسیږي د بیمارۍ د وجې نه، د کمزورۍ نه، د غربت نه، نو دغه کې بیا د اخلاص په شرط باندې الله تعالی وایي په دې باندې هېڅ قسم ملامتیا نشته. د دې نه معلومه شوله چې د دنیا ډېر خلک به داسې چې غریبان کمزوري بې وسه خلک به وي، لیکن باقاعده د ظالمانو په ظلم کې به شریک، او دغه خلک به هېڅ کله هم به د خپل د عمل باندې چې موږ هېڅ نشو کولی، غریبان بې وسه یو، د الله تعالی په نسبت بری نه وي. کله چې د دوی مینه او محبت د باطل سره موجود وي، کله چې سپورټ د باطل سره موجود دی، نو که دا څومره هم کمزوری دی بیا هم د باقاعده مجرم او ظالم شمارلی کېږي. نو د غریبانو غربت او دغه شان د بیمارانو او د کمزورو خلکو عذرونه هغه وخت قبول دي چې کله په دین کې مخلص وي. چې مخلص نه وي نو بیا دغه ټول څیزونه به دغه باندې خلاصېږي نه. اذا نصحوا لله ورسوله، هر کله چې دوی مخلص وي د الله او د رسول سره، یعنی دین او شریعت کې دوی اخلاص مند وي، لیکن وسې نه کېږي. ما علی المحسنین من سبیل، نشته هېڅ یوه لاره، نشته په نیکانو خلکو باندې هېڅ لاره د ملامتیا. داسې خلک ملامت نه دي چې کم نیکان خلک دي او د کمزورۍ د وجه نه په شرعي احکامو باندې عمل ونه کړي، په جهاد باندې عمل ونه کړي د کمزورۍ په وجه باندې. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. غفور رحیم دوه الله تعالی صفتونه مونږ ذکر شو. په دې کې دلیل دی خبره باندې چې کمزوري خلک الله تعالی معاف کوي چې کله مخلص. ولې ځکه چې الله تعالی بخونکی هم دی او رحم والا هم دی. نو دغه دوه صفتونو تقاضا ده چې مجبور خلک دي معاف هم شي، باقي د رحم هم وشي. ګویا چې دا دوه صفتې نومونه د په طور دلیل د مخکینی مضمون دپاره ذکر شو. همدغه د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې جهاد په چا باندې نشته، هغه ځینې په دې ذکر کې ذکر شو. دویمه خبره دا ده چې کوم خلکو باندې چې جهاد نشته دي په دنیا کې به ژوند څنګه تېروي. همدغه چې نصحوا لله ورسوله، د الله تعالی او د رسول لپاره به مخلص وي، نو دا باقاعده جنتي خلک دي. په دې کې د ځینو باطلو فرقو بلکې د ماډرن جدید فتنو ځینو دعوې داسې دي په دې ذکر کې چې په ټوله دنیا کې هغوی یو عالمگیر سوچ هم لري او ځان ته مذهبي خلک او دیندار او نیکان خلک هم وایي، بلکې د اسلامي نظام دعوی هم کوي، لیکن د هغوی اصول داسې دي. هغوی داسې وایي چې انسان پیدایش بنیادي در اسلامي نظام د خدمت لپاره دی، او دلیل د قرآن هغه آیات پیش کوي چې الله تعالی آدم علیه السلام دې لپاره پیدا کړی. دا خبره خو دې ځکه نه پورې سمون خوري، دا ټیک ته ښه خبره ده، دعوی ښه صحیح ده، ښکلې ده، لیکن وړاندې بیا د دوی خرافات په دې طریقه باندې دي. دې وجې کړه د انسان پیدایش د شرعي نظام دپاره دی. نو اوس راشه هغه خلک چې شرعي نظام دپاره هغوی کردار نشي ادا کولی، څه مطلب هغوی پیدایشي معذوره دي. نو دوی وایي دغه خلک په دنیا باندې د ژوند تېرولو حق نه لري. دا وایي څه چل به کول غواړي، دا به وجل غواړي. دویمه مرحله کې دغه باطلې فرقې وایي چې یو سړی مسلمان، یو سړی چې کوم دی مسلمان هم دی او صحت هم لري، لیکن دا سړی چې دی نو دنیاوي روزګار کوي، علم کوي، تجارت کوي، بل څه کوي، په جهاد کې حصه نه اخلي، نو وایي دا سړی هم دوی وایي واجب القتل دی. د دغې طریقه باندې تقریبا د دوی یو ناشنا خرافاتي نظام دی، ناشنا ناجایز. خو په هر حال باندې شریعت د دې خلاف دی. شریعت معذور ته اجازه ورکړله، بیمارانو ته اجازه ورکړله، غریبانانو ته اجازه ورکړله چې کم وس نه لري. دغه شان ده کې د نبي علیه السلام سیرت په دې معنی زموږ دپاره مستقل دلیل دی. که دا مسله شرعي وي چې کمزوري خلک ووجنئ، کم خلک جهاد نه کوي، دا هم سره ووجنئ، اگر چې هغوی د دین خلاف هم څه کردار نشته دی، لیکن او نور خدمتونه د دین کوي، لیکن صرف په جهاد کې شریک نه دي. که دا خبره واقعي داسې وي، نبي علیه السلام په زمانه کې معذور خلک هم موجود، دغه شان د عذر پیش کوونکي خلک، عذر نه بانو والا خلک دا هم موجود. دا ټول حالات په هغه زمانه کې باخر تیر شوي دي او سیرت کتابونو هغه ټول په تفصیل سره نقل کړي دي، لیکن نبی علیه السلام په دې خلکو کې هېڅوک هم قتل کړی نه دی.
معلومیږي دا چې دا د ماډرن پیترو یو ترتیب دی د اسلام او د شریعت سره خاص تعلق نشته. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. ولا على الذين او نشتر ملامتیا نشتر مؤاخذه فاغه کسانو باندې اذا ما اتوك فهغه وخت چراله تا ته پیغمبره لتحملهم چې تسورلی ورکې دوی ته قلت نو تا ورته ویل لا اجد زنمنا ما هغه سو احملکم چې بسوارکم تاسو یعنی سوالی را سره نشته. نو دې کسانو باندې هم ملامتیا نشته. تاریخ کتابونو کې داسې واقعات ډیر زیات موجود دي چې نبی علیہ السلام ته داسې مخلص صحابه کرام رالو او ورته ویل چې موږ تبوک جنگ ته ځو لیکن زموږ سره تور او اس دوانه نشته دی او لاره خپ باقاعده وګده ده ګرمي ده بغیر د تور او د اس نه خو کېږي نه. نو لهذا دا وسایل را پیدا کړي چې موږ لاړ شو. یو واقعه کې داسې دی چې نبی علیہ السلام ورته ویل چې ما سره هیڅ نشته راځه تاسو لري درک. دغه صحابه کرام نو دغه ځګنه را واپس شو اوخ یې بيدري خپو چې د جهاد موقع ده لوی اجرونو ګټولو موقع ده. نبی علیہ السلام په خپل باندې زموږ ډغ واړو چې لاړ شو لیکن زموږ سره وسایل نشته دی او دا سوچتم نه چې لاس را سره وکي سترګونه وکي بيدلې. په دې دوران کې نبی علیہ السلام ته یو شپږ خان میلاو شو. نبی علیہ السلام دا خان را واخیستل او دا کسان باندې تقسیم کړ. خدای کسان ډیرو. بیا بده کې عثمان رضی الله عنه چې هغه ته میلاو شو نو بده کې د دریو کسانو سوالې ذمہواری به کې عثمان رضی الله عنه هم واخیستل لیکن بیا هم د کسان د سوالې برابر نشو ټول ته ونه رسیدل. الله تعالی په دې ځکه کې دغه مخلص مؤمنانو چې واسي نه کېږي او دومره د ایمان او د اخلاص جذبه او غیرت لري دا هغه ذکر کړی دی چې په دې کسانو باندې هیڅ حرج او مؤاخذه نشته دی. اذا ما اتوک هغه وخت جلال تا ته پیغمبر علی تحملهم چې تاسو ورلی ورکې دي ته قول ته ورته ویل لا اجد زنمنا ما هغه سو احملکم چې زب سوارکم تاسو یعنی ما سره سوارلی په دې ټیم کې بالکل نشته علی پاغي باندې. تولوا دا کسان وګرځیدل دغه صحابه کرام وګرځیدل سره خوانه واپس واعینهم تفیض من الدمع او د دوی سترګې ډکې دي د وښکونه یعنی سترګونه وښې به یدل سترګې د وښکونه ډکې او خپو چې موږ تر د جهاد هغه وسایل برابر نشو حالانکه زمونږ د ایمان او د اسلام او د غیرت جذبه د جمع پکې سوالو. حزنا د وجد خفغان الله یجد ما ينفقون چې دوی نه مونږ هغه څه چې دوی خرج کړي الله په لار کې به دې خبره مانی خپه دي چې سره سشتنه چې الله په لار کې ورکو او د الله تعالی په لار کې د جهاد په موقع کې خرج نو به دې وجه باندې د خفغان د وجه نه یسترګي د وښ نه ډکېدلې. انما السبيل یقینا لار د ملامت ولو یعنی مجرمان خلق على الذين حق کسان دي انما السبيل یقینا لار د ملامت یا على الذين فاق کسانو باندې دا یستاذنوک چې اجازه غواړستانه یستاذنونک چې اجازه غواړستانه وهم اغنیاء او هغوی مالدار دي وسیکيږي وسایل وسره برابر دي صحت برابر دي لیکن رزو خوشاله دي بي ان يكونوا جدفات شي جدي شي مع الخوالف سر د پات زنانو مخکې موږ ویلو چې خوالف جمع د خالفتون ده پاتې کېدونکې زنانه ته ویل کېږي. نو الله تعالی وایي هغه خلک ملامت دي چې ستا نه خو اجازت حاصلول غواړي چې موږ کورونو کې پاتې کېږو لیکن د دوی شرعي عذر نشته دی صحتونه ټیک دي طاقت د جسم برابر دی مال دولت ورسره شته دی لیکن صرف د دې وجه نه پاتې کېږي رزو خوشحاله دي بي ان یکونو مع الخوالف چې دوی شي د پاتې کېدونکو زنانو سره یعنی بی غیرت یې لیونی کړی دي. غیرت اسلام دین شریعت خپل پیغمبر باندې غیرت دا پکې نشته. زنانو ذکر په دې وجه باندې دی چې یو غیرتی مسلمان په داسې غیرتی موقع کې زنانو تر زور نه کوي مخکې رځي او میدان ته حاضرې کی. نو دغه اشاره شوه د ټکی ته چې دا خلک د غیرت نه بیخي وزګار خلک دي اگر که بخکاره باندې مسلمانان دي لیکن غیرت پکې شته نه. وتبع الله الظلام مهر لګول على قلوبهم دي پزرونه باندې فهم لا يعلمون دوی پویږي په خپل کار باندې نه یعنی د دې د ګناهونو ثمره ده سیده چې بزرونه باندې داسې مهر لګیدل دي چې اوس غیرت او بی غیرتی نشي پیژندل. غیرت او بی غیرتی کې فرق کولی نشي نو د خپل بی غیرتی د پاره خسته تعبیرونه کوي لیکن دغه غیرت نه لري بلکې دغه د دې د خپل بی وقوفتیا په وجه باندې غیرت دی پیژندل.